عطوف هغه طالب ته وایي چې طالبانو سره ډېره مینه وي، هغې ته وایي عطوف، ډېر مینهناک. مینهناک طالب هر چا ته مایله کېږي، هر چا سره چې کوم دنه محبت یو خو هغه چې د مرچو او د مرچکي په بورۍ باندې ناست دي، څوک ورته خبره کوي او یکدم غوسه کېږي، هغه نفوري چې هر چا نه نفرت کوي. او یو وي عطوف، مهربانه، هر طالب سره ښېګړه کوي. نو عطف تم عطف ځکه وایي چې دی هغه مخکینی حکم معطوف تم ثابتی جاء زید و عمر دعوا ولګېدو، ادم جاء نسبت چې زید ته شوی همدغه نسبت عمر ته مکو. جاء زید و عمر راغلی او زید او عمر، نو دعوا ولګېدو د جاء نسبت عمر ته مو رسولو، ځکه ورته عطف وایي. نو ذکر د عطف ته مراد ته نه معطوف ته، ځکه معترض اعتراض کوي چې ته العطف بالحروف تابع، نو دا العطف مبتدا ده او تابعون د هغې دپاره خبر دی، او خبر په مبتدا باندې محمولي، خبر په مبتدا باندې، او دلته حمل نه صحیح کېږي. حمل د ذات راغی په صرف وصف باندې، عطف معنا مصدري ده، د عطف معنا میلان، عطف تابع ده. عطف معنا یو شی چا باندې عطف کول، په چا باندې چیزې را عطف کردن، نو دا معنا مصدري ده. نو په دې ده کې حمل د ذات په صرف وصف باندې راللو، نو موږ وایو سړی عطف په معنا د معطوف ته. المعطوف تابع، معطوف تابع ده، نو معطوف هم ذات مع الوصف ته. عطف بالحروف، عطف بالحروف چې وي عطف بیان ته وته، هلکه زموږ مراد د عطف نه عطف بالحروف ته، عطف بیان نه ده. عطف بیان کې حروف عطف نه وي، عطف بیان کې حروف عطف نه وي. نو عطف بالحروف او حروف عطف لستی، حروف عطف هغه لستی، لس واو ده، فی ده، ثم ده، حتی ده، او ده، او دارنگی اما ده، ام ده، بل ده، لیکن ده. لس حروف عطف دی که خیر رستو بدر تراشی، رستو بدر تراشی. حروف العطف عشرت ما راوستو، نواسی صفحه کے ستاسو کتابونو کے نواسی، 89 نواسی، 89 نواسی، دو قارا نواسی پی جنے 89 نواسی پاگئی کے لئے پانواسی صفحہ کے پدریم لکی رکھے. حروف العطف عشرت الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن. آغا نواسی صفحہ کے لئے 200 پورے نواسی صفحہ نہ درہ، اس کی 89 صفحہ دا تات کالج سنگ ویلے دا نواسی صفحہ دا دادی پدرے ملکیرم دھرگن کستاو دما خویو کا دا غدے ستا کتاب دمانا خدے احلالی کل شوید خچ پائی دا. حروف العطف عشرت درتوی الواو والفاء وثم او چاچو سا پورا ندر استپانے مانا ہوئی گورے چکا برانو اخرے اسا پوری تاسو نواسی رونوستو سویمہ صفحہ دا 113 صفحہ دا سپینو صفحو کی 113 یو سلو دیار لصفحہ صفحہ 113 میرا باسی بس دانور کتابونو کیوں گورے. حروف العطف عشرت الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن. دا حروف عطف دی. نو دې درته وایي چې دا به درته راشي رستو به درته ووایي. دا عطف بالحروف، دا بالحروف چې وي عطف بیان ته ووتو، څه ته ووتو؟ او تابع دا یو تابع دی ینصب الیه چې منصوب به دته ما هغه شی نصب الی مطبوع جا زیدن کې زید ته څه منصوبو مجیت. نو امرون کې واو لګي دو امر تم دا ثابت کو کم شی چې مطبوع منصوبو هغه معطوف تم چې کم نه منصوب کو. ینصب الیه
چې منصوب کیږي بدته ما هغه شی نصبه الى مطبوعه چې کوم منصوب مطبوع ته او برابر خبر دا چې هغه نسبت ایجابن او کسلبنی هغه نسبت عام نه چې ایجابن وي او کسلبن وي لکه یو دی کې ایجاب دی جاء زید و عمرو دلته نسبت ایجابی دی دلته نسبت څه دی او کسلبی وي لکه یو سړی وایي چې جاءنی زید لا عمرو نو لا عمرو کې نسبت سلبی دی نسبت سلبی دی عمر نه راغله جاءنی زید لا عمرو زید راغله عمر نه راغله نو موږ وایو نسبت عام دی چې ایجابی وي نو د ایجابی مثال جاء زید و عمرو دی او د سلبی مثال جاء زید لا عمرو جاء زید لا عمرو وکلاهما مقصودان او دا دواړه به مقصوده وي یعنی تابع او مطبوع به دواړه مقصودي دا وکلاهما مقصودان چې وي نو په دې سره بدل مو وته ځکه چې بدل مقصود او مبدل منه مقصود نه وي بدل مقصود او مبدل منه هغه مقصود نه وي او دارنګ نور توابع متوتل ځکه نور توابع کې مطبوع مقصودی او تابع مقصودی وی جاء زید العالم کې مقصودی څوک ته زید ده عالم خو سره په خېټه کې دن نه ده زید کې علم موجود ده نو جاء زید العالم نو دا العالم نات او جاء زید تاکید لفظی ده جاء زید نفسو تاکید معنوی ده نو پاغي کې یوازې مطبوع مقصودی نو دا کلاهما مقصودان چې په دې سره ټول توابع وتل بدل خو ته ځکه وته چې بدل کې بدل مقصود او مبدل منه مقصود نیوی او پنور راینو کې مطبوع یوازې مقصودی مطبوع او تابع مقصودی نیوی نو ځکه وی چې وکلاهما مقصودان بتلک النسبت په دغه نسبت سره چې کوم نسبت په کلام کې موجود ده ويسمى او د دې معطوف غره او بلوم د دې ته عطف النسق وي عطف النسق عطف النسق ورته د کوي چې د او مطبوع پيو نهج او پيو طریقه باندې دي هم على نسق واحد یعنی على طریقه واحد دواړه یو طریقه باندې دي جاء زید و عمرو کې چې لکه مجیئت زید ثابت ته کوم دغه رنګ عمر تم ثابت ته نسق الکه هما علی نسق دا دواړه طالبان یو شان را تخکاری کله نه کله دو ملګری خپل شان یو شان جامې وي دواړه ملګری ادمړه یو شان جامې جوړو یو شان ټوپۍ مغشتي وي یو شان رفتار او دوه تن ملګری کله نه کله تو امین یو پتن لګل ک روړه خونه نه روړه نه یو دوستان یو جامې یو رنگ جوړو او دا رنګي پټکی مم یو شان دی ورس هما على نسق واحد واړه په یو منهج دي یو شان دي وشرطه او شرط معطوف دار ان يكون بينه چې وی دي په ما بین معطوف کې و بین مطبوعه او په ما بین معطوف علیه احد حروف العطف یو د حروف عطفنا وسياتي ذكرها او د دې ذکر بدر تراشی فی القسم الثالث ان شاء الله ستا کتاب کې سویمه صفحه وا تولی کدل تو تنواسی دل تروغ نیډو کې فی صفحه نواسی تاسو کې یو سل دیار لسمه وا تاسو سره کې فی صفحه 113 نو آینده طالبانو ته به فائدہ شي تاسو غونډه باغی حیارانی پانه بناړي او دعا بدر تکي چې کتاب کوم طالب ویلو خدای دې خوشاله ساتي سفیراتم بعض طالب بالکل صفاړو پیژنې نه نور تولی کا وسطاتی فی صفحه 113 عبد القهار بولی کی فی صفحه 89 حاجی اسنه غلط نہیں غره حافظه مضبوطه ده خاله چا حافظه مضبوطه ده خو بیا خیر لك قام زید و عمرو قام زید و عمرو دا خبری ختم شوه واذا عطف على الضمير المرؤوس قوانین بیانې چې یو شی عطف شي په ضمیر مرفوع متصل باندې ضمیر مرفوع وي که منصوبی بیا دا قانون نه ده او که مجروری بیا هم دا قانون نه ده چې هغه ضمیر مرفوع وي او متصلی منفصل ته وته متصل وي
منفصل تیوتو نو یجبو طالب بیا واجب دے تاکید د دې ضمیر په ضمیر منفصل سرا اول به تاکیدو کی بیا پیو شی عطف کا لکه ضربت انا وزید ضربت انا دا وزید مونږ عطف کو دا ضربت په ضمیر باندې دا ضربت ضمیر مرفوع متصل له مرفوع ده او متصلم ده نو جز د کلمې ده نو ته په جز د کلمې نه جائز ده ضربت کې دا تو د ضربت سره دومره ده لکه جز ګرځیدل ده نو ته په جز د کلمې دا نه جائز ده نزل کې باول د ضربت تاکید کې په انا سره ضربت انا وزید اس دا ترکیب جائز ده اسکن انت وزوجک الجنه قرآن مجید کې ده په دا سره غلي مثالونه اسکن انت وزوجک آدم علیہ السلام ته الله تعالی وی اسکن اسیدت وزوجک و بیبستا نو اسکن کې ضمیر ده هغه مرفوع متصل له تعبیر دا غنه کول شي په انت سره او اسکن کې هپټ ده نمګه دا شی اسکن انت وزوجک دا وزوجک دا اسکن په ضمیر مرفوع متصل باندې عطفته نمګه په قانون باندې عمل کو نو انت مور تراړلو سمور تراړلو انت اسکن انت وزوجک الجنه انت سره متاکید ولی ذکر چې ضمیر مرفوع متصل دا کمزور ہے ځان ته نشي راتله او دا جز د کلمې ده او رستنه معطوف اخو مستقل له نو عطف د مستقل په غیر مستقل ناجائز ده ذکر لاړو راغه مزیت د تابع په مطبوع باندې تابع د مطبوع نه قوي شو او دا ناجائز ده مطبوع او تابع دی وجنا هغه مطبوع مضبوط ک په انا سرا هغه اسکن کې چې کم ضمیر کمزور غونډه ده هغه مو په انت سره مضبوط کو نو مطبوع مضبوط شو نو مزیت د تابع او فضیلت د تابع په مطبوع باندې رانولو نو دی وی ودا عطف یو شی چاته شي په ضمیر باندې او چې هغه ضمیر مرفوع وي ضمیر وي که په اسم ظاهر باندې نو بیا خو پروانی سجا ده دن امرون جا ده دن وارون کی ضرورت ده او درته وی چې مرفوع وي ولکه منصوبي بیا هم تاکید ته ضرورت نشته ده ځکه منصوب ځان ته بیل را دي منصوب ځان ته هغه بیل را دي ضربتک وزیدن ضربتک ماتم والے او ما زیدم والے دا وزیدن په کبانې چې کوم نه تفته او کل جزء من الفعل نه ده هر فاعل دا جزء من الفعل ذکر په مفهوم د فعل کې درې خبرې دي معنا حدثی نسبت للفاعل او زمانہ د فعل په مفعول کې مفعول نشته فعل کې درې خبرې حدث نسبت للفاعل او نسبت للزمانہ نو دا نسبت الى دا کل جزء ده نو چې مرفوع نو منصوب ته وته بل دا چې مرفوع متصل وي که ضمیر مرفوع منفصلی نو بیا هم تاکید ته ضرورت نشته لکه یو طالب وی انا و زید اخوانی زو زید دواړه رونه یو انا و زید نو دا و زیدونه تفته په انا باندې او انا کم ضمیر ده منفصل له نو که په ضمیر منفصل باندې تفصیل بیا تاکید ته ضرورت نشته ده که ضمیر منفصل مستقل ده ځان ته په خپل باندې را دي دا متصل قریب کمزور دی بل چا سره نښته دی خپله نشي راتلی املا یې ماته ده خپله نشي راتلی نو هلته کې بیا تاکید کې نو دا متصل چې وي نو که ضمیر منفصل نو بیا تاکید ته ضرورت نشته لکه انا و زیدن اخوانې زو زید دواړه رونه وي نو دا و زیدن په چا باندې عطف شو په انا باندې او انا ضمیر منفصل دی یجب واجب د تاکید دغه په ضمیر منفصل سره اول به تاکیدو کې بیا په عطفو کې مثال به وی لکه ضربت انا وزید نو دا وزید مونږه عطف کول په ضربتو کې په دې تو باندې نو عطف نه جوړې دو نو مونږ ورته انا راړو نو اوس مو په عطف کو او قرآن مجید کې مثال اسکن انت وزوجک الجنه الا اذا فصل ها کپا ما بین دا معطوف رلو دا معطوف کے فصل راغلو بیاستا خوخه دا چه تاکید کے او کنی کے بیاستا خوخه دا چه تاکید کے او کنی کے لکا ضربت اليوم وزید
ضربت اليوم وزیدن دا وزیدن عطف ته د ضربت پتو باندې لیکن په مابین د زیدن او د ضربت کې فصل په اليوم سره رالولو ویږي نو په دې صورت کې طالب ته خوخه ده کده دا سی وای ضربت اليوم انا وزیدن یا صرف وای ضربت اليوم وزیدن دا خبري ختم شوي نوی مسله ده واذا عطف چې یو شی عطف شي په ضمیر مجرور باندې په ضمیر مجرور باندې یو شی عطف کو په مجرور نه په ضمیر مجرور باندې نو یجب واجب ده اعاده ده حرف جر بلازمن راړي لکه مررت بک وبزید مررت بک وبزید دا وبزید په ک باندې معطوف ده او بک کې کسر ده ضمیر مجرور ده نمګه په بزیدن کې به راړلا مررت بک وبزید او کنه په نفس مجرور یو شی عطف کې یو طالب دا سی وای چې مررت بزیدن وعمر نو بیا ته تاکید ورته نشته مررت بزیدن وعمر نو دا عمرین معطوف په زیدن ده او زیدن خو ضمیر نه ده زیدن ضمیر نه ده نو یو شی چې عطف شي په ضمیر مجرور باندې نو واجب ده اعاده د حرف جر لکه مررت بک وبزیدن لکه دلکم عطف د مستقل براشي په غیر مستقل د ضمیر مجرور متصلم غریب د مفهوم متصل پشان ده او د مجرور متصل لپاره خو بدل نه موجود د مرفوع متصل لپاره بدل منفصلو لیکن ضمیر خو مجرور منفصل نه راځي دنیا کې نو هغه حرف جر مرترا مخامخ کو چیرې دا خیر ده خود کوزا و خود گیلی کوزا وعلم ان المعطوف في حكم المعطوف عليه معطوف په حکم د معطوف علیه کی وی څه مطلب اعنی اذا كان الاول صفه لشيء کړم باندې صفت لپاره د اوسیزو او خبرا لامر او صله او حالا فالثاني كذلك یو طالب وی جاءني زید العالم والشاعر ما تر اغله زید چې عالمم دی او شاعرم دی نو جاءني زید العالم کې العالم په ترکیب کې سوا قیده صفت لپاره د زید نو الشاعر بسوي دا هم صفت دا غدا لپاره جاءني زید العالم والشاعر والقاري قارم یو سړی عالمم دی قارم دی او شاعرم دی او لیکون کم دی او خطیبم دی بلا نخری پکې جمع شوي دي بلا موصوف به همه صفت دی وای چې زید عالم زید مبتدا ده عالمون او بیا ورپسې وای وشاعر وخطیب وبلیغ وادیب ومنطقی وفلسفی ټول خبر دی چړم باندې خبرو بس ټول ورپسې بیا خبر را دي او درته ویلی دي او سلی سل راغلی و لکه طالب وی جاء الذي رصب في الاختبار جاء الذي راغلی و سړی رصبا چې فعل شوی ده فی الاختبار دا خو الذي شو اوس دې پسې چې بل راړي وفر من الامتحان وغاب من الدروس دا ټول هغه د پاره سله ده هغه سړی چې فعل شوی هم د امتحان نم تختېدلی سبق کې به هم نه راتلو هغه سړی راغلی بیا دا ټول مکه سلسله به یا واقع شي مثلا حال نو دا ټول به بیا حالي لکه سړی وایي جاءني زید راکبا وباکیا وشاکیا هغه ټول حال دی راغلی ما ته زید په دې حال کې چې راکب په دې حال کې چې جړلې په دې حال کې چې فریاد کولو ټول به مکه سلسله بس لکه معطوف وایي هغې ته چې ما قبل نسبت چې معطوف علیه ته شوی مکه نسبت به معطوف تم کېږي فالثاني كذلك ايضا دا ټول قوانین دي ګوره او ضابطه پدې کې صدا ضابطه او قانون پدې کې دا چې انه حيث دا به هغه ذکر عادي معطوف چې جایز ان يقام المعطوف مقام المعطوف عليه چې معطوف د معطوف علیه پدې باندې ودرېږي که سړی داسې وایي چې جاءني زید العالم
والشاعر والحافظ نو که طالب العالم ورپسې رانړي او داسې وایي چې جاءني زید الشاعر یا جاءني زید الحافظ، دا ترکیب صحیح ده که نه صحیح ده؟ دا پکې قانون دی. یعنی معطوف په داسې وي که معطوف نړۍ لرم کې دی د هغې په دی ودرېږي او معنا کې څه نقصان نه راځي. ضابطه پکې دا راوته چې حیثو دا به هغه ځای کې وي یجوزو چې جایز دی یا یقام المعطوف مقام المعطوف نړۍ او معنا بدله نشي، معنا بدله چې کوم نه نشي. جاز العطف وحیث لا حکم دی چې معطوف د معطوف نړۍ په دی نه ودرېږي هلته بیا عطف نه دی صحیح، فلا هلته عطف ناجایز دی. بس پې کوخه